چې ټول دینی په دوو خبرو کې راټول کو ټول دین مطلب دا چې په حقوق الله کې به د ټولو نه اهم ګورئ مونځ دا به نه پرېږدئ او ما ملکت ایمانکم مخلوق کې به چاته تکلیف نه ورکوئ سړي ته به تکلیف نه ورکوئ ظلم او زیاتې در نه ګورئ ونشي ګورئ زب د دې خبرو خیال ساتئ نو ټیم په ټیم به دا خبرې صحابه ته کولې فاطمه رضی الله تعالی عنها به خفه نه ونو چې سفر لبتو نو د هغې کره به لاړ چې واپس به راغی نو بیا به وکره لاړ د هغې کره به یې حاضري لګوله او وی چې هغه به رالله او د امام الانبیا دروازه به یې داسې په دستک ووخله نبی علیه السلام به وی فاطمه راله ما ته د دې دستک نه پته لګي ما ته د دې دستک نه پته لګي چې دا زما لور فاطمه راله نو چې صحابه امام الانبیا دفن که که نه واپس ترې راتلل نو لار کې ورته فاطمه رضی الله تعالی عنها ولاړله وی ای صحابه ستاسو دې نفسونو خوښوله چې زما په اباجان هم خاور اړوله تاسو زما اباجان باندې د خاورې سلې ودرو دې نفسونو اجازت درکو چې ماله خالی لاسونه راللی زما اباجان خو څه کو زما اباجان باندې خاوره واړوله او ماله خالی لاسونه راللی نو ستاسو دې نفسونو اجازت درکو چې تاسو زما په اباجان باندې خاوره اړوله ډېر ښکلې فضا یې قایمه کړې وه ډېره ښکلې فضا ډېر ښکلی دور و ډېر ښکلی د امن دور و ډېر ښکلی وخت په د خلقو تېرېدو هر څوک به راتو خپله ګیله به یې کوله امام الانبیا نبی علیه السلام په لاره روانو اوښې ولیدم هغې اوښ چې نبی علیه السلام ته وکتل نو د سترګو نه یې اوښکې را روانې شي او دا قاعده ده تاسو ته به پته چې کله سړي ته تکلیف وي که نه نو دی چې خپل خیرخوا ویني نو دله جړا ورځي دله جړا ورځي دا بچی چې بیماري نو نور هېڅوک نه ورور ته تپوس کوي څه مسله نه خو چې مور ورته وایي بچیا بیماري جو دی په جړا شي دا مور دته په ټوله دنیا کې خیرخوا ښکاري که نه نو دی چې دا ویني نو دی په جړا شي نو سړي ته چې تکلیف یو خیرخوا بنده ویني نو د ده د سترګو نه اوښکې روانې شي وایي دا اوښ په دې پوهېده چې دا داسې انسان را روان دی چې دا د غونډې دنیا خیرخوا دی وایي چې نبی علیه السلام یې ولید نو په جړا شو وایي نبی علیه السلام پرې داسې لاس راخ که وایي چې د ده مالک څوک دی یو کس مالک پیدا شو وایي چې ماله یې راوغواړی هغه مالک وایي چې راغی وایي نبی علیه السلام ورته وی چې دې اوښ ما ته نن شکایت وکړو زه د ده په ژبه پوه شوم دله ته خوراک کم ورکوي نو د ده خیال ساته ته ته خوراک کم دی د ده خیال ساته د ما ته نن شکایت وکړو چې زه یې ولیدمه نو سترګو نه یې اوښکې رالې ما ولیدل چې دی ما ته دا شکایت کوي بس زه د ده په شکایت پوه شو خو آینده دپاره د ده خیال ساته ته باندې ته بوج ډېر وړې خوراک وله کم ورکوي د ما ته شکایت وکړو ګورئ چې بیا راته دا اوښ شکایت ونه کړي نو زناور به خوشحاله و چې امام الانبیا به په دنیا کې و نن مونږ په مخه وایو څومره سوکړه ده مونږ وایو یا الله باران وکړي دا زمونږ د ګناهونو نتیجه ده دا زناور د انسانانو ته خیري کوي وایي دا د دې د ګناهونو په وجه نن مونږ په عذاب کې مبتلا یو یا هغه دورو چې په منبر ناسو کس راغی وي د الله حبیبه باران نشته دی وی باران دپاره دعا وغواړوي سید جو دعا یې وغوښتله نبی علیه السلام لا ولاړو چې باران شروع شو او چې مونځ یې وکړو نو هغه جومات خو کچو نو د باران څاڅکي کتر ارتو شو د نبی علیه السلام په ګیره مبارکه کې د باران اثرات ښکاره شو او داسې باران وورېده چې بله جمعه راله امام الانبیا په منبر کېناست باران لا ورېدو کس راغی وی د الله حبیبه دعا وکړه باران خو وی کورونه ووړل امام الانبیا وی اللهم حوالینا ولا علینا اللهم حوالینا ولا علینا یا الله زمونږ نه لږ په طرف کې حوالینا اطرافو ته یې ورسوئ ولا علینا زمونږ نه یې سیټ ته کې صحابي وایي وی نبی علیه السلام دعا وکړه داسې ګوته یې ونیوله وریسته چې اللهم حوالینا ولا علینا وی مونږ به ورته کتل چې نبی علیه السلام به ګوته داسې ونیوله که نه نو وریځ به د هغه ځای نه روانه شوه داسې به تلله او وایي داسې دا کلی د امام الانبیا نه دی دا ترېنه داسې غونډ منډ پاتې شو وریځ سیړونو ته لاړه په سیړونو باران ورېد یا هغه دور و چې امام الانبیا کله و نو داسې دور و
نو معاذ رضی الله تعالی عنہ یمن ته لیږه خبره مې د دې نه کوله نو چې کله یې رسخته وکنه نو اخیره یې خبره ورته څه وکړله معاذ رضی الله تعالی عنہ سره اخیره یې خبره وکړله وی معاذه د اخلاص په خیال ساتي بس هر کار چې کوي خالص د الله د رضا